مرحبا او سرکار آمد مرحبا په دې کار نه کیږي ها دا چې هو په دې باندې صرف کار کینې موږ ځان لاسی بیړه چا پکړه بیا یو صحابي دی حضرت ثوبان رضی الله عنه ډیر وخت بعد د محمد رسول الله مجلس ترا رنگ هم تک تور شوی دی او زیړ شوی دی او کمزور شوی دی الله رسول ته فرمایي اے ثوبان ته ډیر غمجن ښکاری او دا بدن دې ډیر کمزور شوی دی دا ولی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه چې په کوم ورځ باندې ستاسو د چهرې زیارت ونکم ما ته هغه ورځ ډېره مشکل ترین ورځ وي او په ما باندې ډېر تکلیف او درد تېرېږي زه حیران یم دې خبرې ته چې یا رسول الله دا خو د دنیا زندګي د ختمېدو والا ده د قیامت په ورځ به انبیا علیه الصلاة والسلام لوړو لوړو مقاماتو ته الله رسوي اوچاتې مرتبې جنت به ورکوي یا رسول الله موږ خو به ادنا درجو کې که زه جنت ته لاړم شم زه خو به لاندې په یو ادنا درجه په جنت کې به یم یا رسول الله هلته به زه ستاسو د چهرې زیارت څنګه کوم او زه خو چې ستاسو د چهرې زیارت ونه کوم ما باندې خو ډېره سخت او ډېر تکلیف وي یا رسول نو الله رسول ورته څه فرمایي چې څوک ما سره په دنیا کې محبت کوي نو ما تاسو ته ویلې چې هغه به ټوله زندګي د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق تیری چې کله انسان راپاسي سار فرشتې سره رجسټر لاس کې وي دا د محمد رسول الله امتی دی او دې دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه ویلې ده اوس تاسو نه تاسو کو من او تاسو کلمه ویلا نو موږ به آزاد ژوندۍ تیرو که پابند ژوندۍ به تیرو دا غي په طریقه بخپل طریقه راولو کنه دا غي د تعلیماتو مطابق بخپل ژوندۍ تیرو ټیک شو کنه او چې دا غي نه خلاف تیرو نو به چې دا کوم داوود مسلمانۍ کې او د محمد رسول الله د امتی کېدو کې نو بیا په خپل داوود کې ته دروغجنې تبع الله رسول ته څنګه را مخامخ کی تبع څنګه د دې خبرې داوود کې زستا امتین ته زما امتی ما خپل امتیانو ته یو ښکلې طریقې پرېښې وي تا په کومه ورځ زما په طریقه باندې چې کوم دی باتروم ته تللی یا د باتروم نه راوتې یا جومات ته تللی یا جومات نه راوتې یا کور ته تللی یا کور نه راوتې بیت الخلا ته تللی بیت الخلا نه راوتې شیشې ته دې کتلي یا چې کوم دی بازار ته تللی بازار نه راوتې ټوله زندګي تر وده کېدو پورې تا خو به زما د طریقو نه خلاف زندګي دی تا خو پروا نه چې په کوم خپل لاړې باتروم ته په کوم خپل راوتې دعا دی ویله او دی نه ویله کمیس ته څنګه واچولو څنګه دی وانه چولو ها روټي ته کېناستې لاسونه دې وینځل وي دې ننځل بسم الله دې وویله او دې نه ویله دلته نه د انسان امتحان شروع وي نو چې کله سار را پاسېدو سره انسان څه کوي سترګې به داسې په دې دوه ګوتو سره داسې او وایي به الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا دعا نو فرشتي سره رجسٹر لاس کی ګډ لک ګډ ولا ور کی وی ګټلا یو امتحان کې پاش اوس بس کی دا به اوس کم دی باتروم ته ځي واشروم ته ځي حاجت پورا کولو د پاره فرشتو ته ګوري دا خپل پیغمبر په طریقه ځي کنه دا غي نه خلاف ځي نو زما محترمو اغم ګوري الته یا ګوډ یا کراس یا چې کم دی جمعات ته ځي دا خپل پیغمبر په طریقه یا د غي د طریقې نه خلاف یا ګوډ یا کراس دغه شان زما محترم واپس کور ته راځي د خپل پیغمبر په طریقه دا کور ته داخليږي دعا وای نه وای د خپل پیغمبر د طریقې نه خلاف ځي نو بیا دا رجسٹر چالو وړي الله لوري او الله ته مخې تک نو الله په چا عاشق دی په محمد رسول الله عاشق نو الله ته د محمد رسول الله طریقې خوښې دي او څوک چې د محمد رسول الله په طریقو باندې خپل ژوندۍ تیری نو په ایمان وای دا خلک به الله ته خوښ وي کنه الله چې مینه د محمد رسول الله سره کوي نو د محمد رسول الله ناز او ادا او یو طریقه الله ته محبوبه نو زما محترمو مینا محبت الله رسول سره موږ او تاسو ثابتول غواړو نورونو بایګانو خفکیږي ما خپل چهره د محمد رسول الله د چهره غونډه کې جوړه خپل ټول ژوندۍ د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق راولا مرحبا او سرکار آمد مرحبا په دې کار نه کیږي ها دا چې هو په دې باندې صرف کار کینې موږ ځان لاسي بیړه چا پکړه بیا په دې خبرو باندې محمد رسول الله والله بالله ثم الله کا خوشاله چې دا کم طریقې تاسو شروع کړی هغه په څه خوشاليږي ما بار بار دا واقعه بیان کړی دا او به تاسو ته ویم د محترم مفتی شفیع عثماني رحمه الله د مفتی تقی عثماني حفظه الله والد سے محترم دی فرمایلو زلالم د محمد رسول الله روزي ته ولاړم لیکن اوس عاشقان دي کنه عاشقان دي ګیره خریلی پین شټو په بد حالاتو کې راغلي دي نارینه زنانا او ورو په دې جنگلو کې سم وردن کیږي او زه عالم او زه د دې جنگلو نه ډیر روسته ولاړم ما ویلې اے مفتی شفیع
تم د الله د رسول د عشق دعوی کې عاشقان خدا دي وګوره په مخې ګریم نشته وګوره په بدنونو باندې لباس هم د محمد رسول الله د طریقې نه خلاف لیکن دی جنگلو کې سم ورنه نوځي د دې اصل مینه د محمد رسول الله سره وې د الله د رسول د جنگلی نه आवाज راغې زما لتا اے مفتی شفیع که یو انسان زما د تعلیماتو مطابق زما راوړل شوی دین مطابق خپل ژوندۍ نه تیری کدی جنگلو کې دنن امرادن نشي کنه زمانه لري دي زمانه لري دي او که یو انسان زما د تعلیماتو مطابق زما راوړل شوی ژوند هغه خپل مخ ته ایخي او مطالعه کوي او هغه شان د خپل ژوندۍ تیری اے مفتی شفیع کته څومره زمانه لري ولاړی ته زما د تعلیماتو مطابق تا خپل ژوندۍ تیر کړې دا او تیرې ته ماته نږدې خفکیږه ما غمجن کېږه ما ته ماته نږدې رونو درخواست کوم چې موږ او تاسو هم ان شاء الله العزیز خپل ژوندۍ د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق جوړو به کنه ان شاء الله جوړو به کنه ان شاء الله الله رسول په موږ او تاسو باندې احسانات دي کنه ها ډیر احسانات د پیدایش په وخت کې امت چغه والده د وفات په ټیم کې امت چغه والده سبب د قیامت پر ورځ هر امتی په پولیس سرات به تیریږي او پولیس سرات زما محترم تاسو اوریدلی دي وختنه نه دی د توري نه تیر دی او هر امتی نارینه زنانه دا په دې پولیس سرات تیریږي لاندې جهنم دی او زما محترم مخه ته جنت دی الله رسول به دلته د پولیس سرات سره په دې سیټ کې ولاړی داسي او د خپل امتیانو نظاره وکړي نو چې کله امتی د محمد رسول الله نارینه یا زنانه په دې پولیس سرات تیریږي کنه او دسي کیږي دسي کیونه ورځي الته الله رسول سره دومره غم او فکر دی هغه هم دا چلنه کې چې زما د امتی لاندې ونه ورسي اوس په دې اشاره باندې هغه درد باندې وتا سو پوي شوی چې ته دسي کیږي او کوو کیږي او خپې دي چې کوم دی ربي او الته د محمد رسول الله په بدن باندې میرا ده او داسې کیږي چې زما د امتی لاندې ونه ورسي او الله ته بجاري په سجده به پروت وي تر هغه پورې چې الله وې دومره روایت راخصې دي چې الله ته وایي چې الله زما د امتیانو اعمال ما ته حواله کړه زبر داغي چې کوم دی فیصله الله ته فرمایي اے زما حبیبا سجدې نه سر اوچت کا ما په ژوندانه باندې د دنیا په ژوندۍ کې ستا امتیان رسوا او شرمنده کړي نه دي نن بم داغي په ګناهونو د ستاري صادر اجوم مخه فکیږي جنت کې بدل ده مخه فکیږي د الله په ذات مې د قسم منغه او تاسو د بخلو نه ها لیکن الله چاته ګوري محمد رسول الله هغه فکیږي نو سکه او الله خو هغه باندې عاشق دی دا هغه منی کنه